اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مسلمانانو پښتنو ورونو، که د نړۍ په هر ګوټ کې یې، که په خیبر پښتونخوا کې او که په جنوبي پښتونخوا کې او که په منځنۍ پښتونخوا سابقه پاټا کې او که په بر پښتونخوا لوی افغانستان کې او که د نړۍ په هر هیواد کې خوشحاله او آباد اوسئ. ګرانو پښتنو ورونو، نن زموږ په کور باندې بیا یو ډېر بد حال راغلی دی او په دې کې دوه خبرې دي. یو خو پکې د خوشحالۍ خبره ده، که چېرته افغانستان کې د طالبانو ګورمنټ راشي نو هلته به امن راشي، او بل طرف ته د غم خبره دا ده چې هر کله په یو وطن کې یو رژیم ختمیږي، یو حکومت ختمیږي، سقوط کېږي، نو هلته خامخا جنګ جګړه راځي، بلډ شیډ راځي او خلک د خپلو کورونو نه بې کوره کېږي. نو ګرانو کتونکو، نن سبا په افغانستان کې حالات داسې طرف ته روان دي چې ټولنیزې رسنۍ او د الکترونیک میډیا او پرنټ میډیا دا وایي چې په افغانستان کې په 85% علاقو باندې د طالبانو قبضه شوې ده. او ګرانو کتونکو، په دې کې زه خو ځان لا په دې خوشحاله یم چې کله امریکایان 9/11 وشو، بیا په افغانانو باندې دا تور ولګېده چې کوم دغه تورریست چې وو نو د افغانستان نه دا کاروایي شوې ده، حالان کې په هغې کې یو پایلوټ هم افغانی یا پښتون نه و. او ګرانو کتونکو، کله چې امریکې په افغانستان باندې حمله وکړه او کم د ډیزي کټر او د نیپام بمونو قالیني بمباري کوله او کم ظلم او بربریت چې کاو، نو زړه مې ډېر زیات خفه او دا مې یو ارمان و چې داسې یو ورځ به هم راشي چې امریکایان په افغانستان کې ماتې وخوري او خپل هیواد ته نامراده ستانه شي. نو ګرانو کتونکو، الله پاک زمان دغه ارمان پوره کړو، داسې نور هم د ډېرو مسلمانانو دغه به دا ارمان و هغه پوره شو. هغه امریکایي هیواد چې د نړۍ د ټولو نه ستر پوځي او اقتصادي طاقت او د هغه څخه 2 ملکونه د ناټو ولاړو او ډېر اسلامي ملکونه هم د هغه څخه په مرسته کې ولاړو، او بل طرف ته دغه شډل بدل او دغه په وظیفه باندې لوی شوي طالبانو چې هغه امریکې له شکست ورکړو چې کم په دنیا کې لوی طاقت او په هر ځای کې به د هغو منماني و، په هر ځای کې به د هغو بدماشي وه. نو ګرانو کتونکو، دا خو د الله پاک لوی رحم دی او خپل قدرت یې ښکاره کړ او امریکایانو ته خپل زور وښود، الله چې یاره تاسو زورور نه یئ، زورور زه یم. دویمه خبره بیا دا د افغانانو ورونو چې کلر یئ او که بر یئ او که بنسټپال یئ او که ملتپال یئ او که سیکولر یئ او که لیبرل یئ، نو زما تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې که فرض که په افغانستان کې د طالبانو حکومت راشي او په افغانستان کې امن راشي، نو زما ټولو قوتونو ته دا درخواست دی چې تاسو یو موټی شئ، یو چغه شئ او د امن دپاره هڅې وکئ. دا نه چې یاره یو سړی وایي چې یاره زه خو دغه یم ملتپال یم، بل وایي نه زه بنسټپال یم، بل وایي زه سیکولر یم، بل وایي زه لیبرل یم. نو که چېرې دغه خبرې نو بیا په افغانستان کې امن نشي راتلی، او افغانستان چې تر 43 کالو نه د جنګ بټۍ جوړه شوې ده، د افغانانو او د پښتنو هیواد ختم شو، د افغانانو د پښتنو کلتور، تمدن، د هغو موسیقي، د هغو فنون لطیفه، هغه هر څه له منځه لاړل او د پښتنو غیرت او د افغانانو غیرت تار شو او افغانان په ټوله دنیا کې د مهاجرینو په نوم باندې یاد شو. نو ګرانو کتونکو، زما تاسو ټولو ته دا درخواست دی چې یو شی او په افغانستان کې د امن دپاره کار وکړئ. او بله په افغانستان کې بیا یوازې پښتانه نه دي، په افغانستان کې پښتانه دي، تاجک دي، ازبک دي، ترکمن دي، هزاره دي، بلوچ دي، عربان هم پکې شته. نو زما دغه ټولو قومونو ته دا درخواست دی چې تاسو ټول یو شئ، او طالبانو ته مې دا درخواست دی چې دغه نور کم قامونه چې دي، کم واړه قامونه دي، نو دا د ځان سره ونیسئ او په افغانستان کې یو وسیع البنیاد حکومت جوړ کړئ
او لاولنۍ خبره دا چې دغه کوم حکومت یې چې دا اسلامي حکومت او د هغې نه پس بیا چې څومره دغلته قانونه دي هغو ته په هغې کې نمایندګي پکار ده، دغلته څومره ګوندونه دي هغو ته په دغې کې حصه پکار ده. او بل طالبانو یو ډېره خاص سټریټیجي اختیار کړې ده. هغو چې کم مرکزي ښارونه دي لکه سرخار کابل شو، جلال آباد شو، مزار شریف شو، په داسې مین ښارونو باندې هغو قبضه نه کوي او هلته هغو د جنګ نه ځان هم ساتلی دی. هغو فلحال په اطرافو کې حملې کوي او په اطرافو کې هغو عملیات کوي او زیاتره چې هغو کم ځای لمورځي طالبان نو هلته افغان فورسز کم چې دي ملي اردو نو هغو سرنډر کېږي او دا ډېره ښه خبره هم ده ځکه چې که د یو طرف نه طالبان جنګېږي او د بل طرف نه ملي اردو جنګېږي نو دواړه طرف ته مسلمانان دي، دواړه طرف ته د مسلمانانو تباهي کېږي او د دواړه طرف ته افغانان دي. او بل طالبان چې دي نو دا اوس هغه زاړه طالبان هم نه دي د 2001 نه مخکې چې کوم دا اوس ډېر بدیل شوي دي او ډېر وسیع النظر شوي دي. هغو هم دا کوشش کوي چې یاره په افغانستان کې یو داسې وسیع البنیاد حکومت منځته راشي چې دلته امنیت ټینګ شي او دلته ټول قانونونه یو شي. نو هغو لاول په اطرافو باندې هغه خپله عملداري قایمه کړې ده او په خصوصي توګه د هغو حکمت عملي په دې هم بهتره ده چې کوم سرحدات دي لکه وسطي اسیا ده د تاجکستان څخه چې د افغانستان نه کومه بونډري ده بندر د شیرخان بندر په هغې باندې هم طالبانو قبضه کړې ده. داسې بیا د ترکمنستان څخه چې کومه بونډري ده تورغونډۍ باندې هم هغوی قبضه کړې ده. بیا داسې د ایران څخه چې کومه بونډري ده سرحدي چیک پوینټ د اسلام قلعه په هغې هم هغو قبضه کړې ده. او د پاکستان څخه په بلوچستان صوبه کې چې دا کومه زمونږ بونډري ده سپین بولدک او دغه بل د چمن ښارګوټی چې دی دغلته چې کوم چیک پوینټ دی کم تجارت چې دغلته کېږي دغلته هم هغوی قبضه کړې ده. داسې د باجوړ سره متصل د کونړ کوم ولایت چې دی نو دلته هم په سرحداتو باندې قبضې کړې دي. نو هغوی یو قسم لا د افغانستان د حکومت ګیراو کوي او کوشش دا کوي چې یاره موږ ونه جنګېږو. هغو په صوبایي دارالخلافو هم قبضه نه کوي، هغو په غټو ښارونو هم حملې نه کوي، هغو یو طرف ته قبضې هم کوي او بل طرف ته د افغان حکومت سره د هغو مذاکرات هم روانې دي. نو زما په آخره کې ټولو افغانانو ته که هغه بنسټپال دي، که هغه ملتپال دي، که هغه وطنپال دي، که هغه سیکولر دي، که هغه لیبرل دي، هغو ټولو ته مې دا درخواست دی چې جنګ د خدای په خاطر بس کړئ، یتیمان کونډې پر یاد کړي چې ځوانان شي واړه قتل دا هیواد به څوک آباد کړي. والسلام.